بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې زه د ډېرې کټې خیل ټول ملګرو څومره ملګرو چې په دې جلسې کې محنت کړی دی او د روز و شپه محنت په دې کلي کې کوي لګیا دي الیکشن حوالې سره د هغوی ټولو او د جمعیت څومره چې تنظیم یونټ دی د هغوی او څومره چې علما کرام دي د کلي د هغوی مېړنو شکریه ادا کوم. دا نن چې کومه غونډه ده دا الیکشن حوالې سره ده او دا چې کوم حجرې کې زه ولاړ یم نو دا زما پهلنی ځل نه دی دې حجرې کې داسې به ووایم چې په ډېرې کټې کېلو کې په جلسو کې ابتدا هم مونږ دې حجرې کې کړې ده او همیشه دې کلي مشرانو ملګرو همیشه ډېر زیات عزت هم راکړی دی کله هم مې پاتې نه یو راوستي. خبره به مختصر کوم او مطلبي به کوم ولې چې نن سبا الیکشن ته چې ډېر زیات یو 15 ورځې پاتې دي او دا 15 ورځې پته به هم نه لګي تېرې به شي. فیصله ستاسو خپله ده څنګه چې زه نن راغلی یم داسې به هر امیدوار راځي تاسو سره به کښېني تاسو مخې ته به خپل خبره کوي یا خپل اتره به کوي. خو ما په هر ځای کې دا ویلي دي چې دا تاسو چې څومره ملګري دلته ناست دی ما نه زیات دورونه مو لیدلي دي ما نه زیات امیدواران مو لیدلي دي هر چا بیان مو اورېدلی دی. اوس که زه دلته تاسو پوهیږم نو دا به زه ځان ته دوکه ورکوم ولې چې تاسو ښه پوهه خلک دي. دلته په ډېرې ګټې ټېلو کې اختیاراتو پورې چې کله پورې خبره وي نو که زه د اختیاراتو خبره وکړم نو په دې نوخار ضلعې د لاسه زما پلار ډسټرک ناظم و زه ورسره تحصیل ناظم وم بې انتها عزت تاسو راکړی و اختیاراتو 2013 کیمپین ته هم زه دې کلي ته به راتلم. دې کلي چې څومره مسایل وو اکثریتي نن که څوک دا وایي چې دا مونږه کړی دی دا مونږه کړی دی دا هغه ټایم د دې کلي مشران د دې کلي ملګري په یو خبرې باندې ګواه دي چې زما پلار او زه به ناستو دې ملګرو ته چې کله څه کار خدمت به و نو زه او زما پلار به حاضر وو. ګینې په 2013 کې په 2018 کې ما او زما پلار په دې کلي کې ووټ نه و اخیستی خو مونږ خپلو کې هغه ټایم یو خبره وه مونږ هر شی داسې ګڼلو لکه د خپل عزت نو مونږ هر ملګري عزت خیال ساتلی دی. نن دی دا دعوی کوي خندا راته په دې راځي چې کم کار نن نه 4 کاله مخکې مونږ سره به کېدو چې دا کارونه چې څومره شوي مونږ پسې به د نورو ډرامه کوله چې دا کارونه دی نه دي کړي دا مونږ کړي دي او مونږ کړي دي عمران خان د وجې. نن هغه خندا دوباره شروع ده چې اوس چې چا کار شوی دی او چې هغه وایي مونږ کړی دی او چې کم په صوبې کې کار نه دی شوی وایي دا عمران خان نه دی کړی. دا خلک ماشومان نه دي خلک ښه هوښیار دي خلک وپوی دي. 3.5 کاله ما سره زما پلار سره اختیارات نه زه دې کلي ټول مشرانو ملګرو نه یو سوال تپوس کوم ووټ خو تاسو په تېر بلدیاتي کې هم ډېر په مینه باندې دوی ته اچولی و ما ته هم راکړی زه خو ګورې یو ځل راغلی یم ستاسو کلي ته خو ما ته بیا هم 1200 ووټ تاسو په کلي کې میلاو شوی خو زه تاسو ته یو خبره وکړم چې کوم ورځ نه زما پلار نه اختیارات لاړو 3.5 کاله ډېره لویه عرصه وي 3.5 کاله دی تقریرونه تاسو ته صرف یاداشت تازه کوم چې دی به ویل مونږ عمران خان پسې 2م نمبر یو مونږ پاکستان حکومت چلو مونږ بغیر څوک خفته نشي لګولی 3.5 کاله تاسو خپل امیدوار کور لار او معلومه ده چې کوم ځای کې اوسېږي چې کم مو پاس کړی. وګورئ زوم انسان یم څنګه چې تاسو ته تکلیف رسی داسې ما ته هم رسی. زما پلار په مخلصتیا باندې دې کلي لپاره ژوند وقف کړو زما کار کېدو نه کېدو خو زما پلار واحد سړی و په دې ضلع نوخار کې چې چا کور دروازې 24 غنټې به کوله وي د دې کلي مشران براتلل خپل خبره به یې کوله کار چا کېدل نه کېدل دا الله طرف نه ده
خو زما پلار په مخلصتیا باندې څوک شک نشي کولی چې زما پلار اړه نه چا لپاره منډه نه والي. نن 3.5 کاله دی سره خو اختیارات وکړه، 3.5 کاله خو د دی دا بیانونه تاسو اورېدلی دي. 3.5 کاله تاسو راواخلئ چې 3.5 کاله کې دی کړي څه دي ستاسو کلي کې؟ صرف او صرف دروغې وعدې، کور په کور نوکرو وعدې، کور په کور د سولر وعدې. که هغې کې یو 40% هم دی کړي چې څومره دی وعدې کړي دي، بالکل دی حقدار دی ته ووټ واچوي. خو که نه کار هم نه دی کړی، عزت هم نه دی کړی، الټه دلته راشي تقریرونو کې هم ستاسو د کلي مشرانو بې عزتي هم وکړي، الټه تاسو ته خبرې سونه وکړي، نه تاسو ته د هغوی کور لاره معلومه ده، نه نور په سخي ګډه کې تاسو راځي. نو بیا دې ټایم تاسو که هغوی ته یا بل چا ته دوباره ووټ اچوئ، نو دا یاد ساتئ دا تاسو صرف ځان سره زیاتې نه کوئ، دا تاسو د خپل کلي سره او خپل د خاندان او خپل ملګرو سره هم زیاتې کوئ. که ما زما پلار ستاسو عزت نه کړي، که ما زما پلار ستاسو خدمت نه کړي، بالکل یو ووټ هم مه راکوئ. که ما زما پلار نن پورې تاسو کې چاته رټ جواب نه ورکړي، که یو کس ته هم رټ جواب ورکړي، بالکل مه راکوئ. خو چې مونږ عزت هم کړی دی، قدر هم کړی دی، کار هم کړی دی، نو نن خو مونږ راغلي ولې چې دا تیر 15 کاله چې کوم وو دې کې خو د پاکستان هرې پارټۍ ته موقع میلو شوه. نن دلته د پی ټی آی امیدوار چې دی هغه دلته راځي ګرځي ستاسو په کلي کې، دا ناره اوچته شوې ده چې عمران خان سره به غیرت کوو، پښتو به کوو. زه تاسو ته یو خبره ډېر آسان مثال راکوم. زما بنیاد په سیاست کې ایښودو والا زما ملګري دي د نوښار ضلع. نن که ما څوک پیژني نو ملګرو د وجې پیژني، ولې چې ملګرو محنت دی. نو ما ته یو خبرې جواب راکړي، که زه په خپل ملګرو باندې غیرت نشم کولی چې زه د هغوی ښېګړې کې چې اختیارات را سره یو زه کار نشم کولی، نو آیا زه به په خپل پارټۍ لیډر باندې غیرت وکړم؟ دا خبرې خو ډېرې اسانې دي کول چې زه به غیرت کوم، زه به پښتو کوم. ګورې دا یاد ساتئ دا چې پاکستان کې کوم حالات دي، دې ټایم دی عمران خان سره څه په غیرت او پښتو کې نه دي ولاړ، دا صرف او صرف دې وجې نه ولاړ دي ولې چې عمران خان په حق کې چې کوم سړی بیان ورکړي نو هغه پوره پاکستان نیشنل میډیا هایلایټ کړي چې یا لکه دا سړی عمران خان سره دی، ولې چې حالات تاسو ته ښه پته ده چې څنګه دي. زه به تاسو ته یو خبره وکړم، دی صرف خپل مشهورتیا لپاره دي. ګینې نن دی دا پی ټی آی امیدوار دلته ستاسو کلي کې ګرځي، 3.5 کاله اختیاراتو کې خو دوی په شریکو، ټول اختیارات خو دوی دواړو سره وو، داسې بل خو نه یو بل نه. خو نن دی دا وایي چې ما سره هغه ټایم اختیارات نه وو، ما وس نه رسېدو. نو چې کوم سړی په خپل ملګرو باندې غیرت ونه کړي نو هغه به په تاسو باندې څه غیرت کوي، هغه به په عمران خان باندې څه غیرت کوي. دا وګورئ، زه بیا تاسو ته وایم ځان مه دوکه کوئ چې کوم فضا مونږ ګورو. نن زه تاسو ته دا زما ځای هم یاد ساتئ، دا الفاظ هم یاد ساتئ. 4-5 ورځې الیکشن ته پاتې دي، الله مو د لوی کې نه راولي. انشاءالله په دې صوبه کې را روان وزیر اعلی د جمعیت دی، د بل هیچا هم نشي راتلی. نو برای مهرباني ځان مه دوکه کوئ په دې نورو باندې. دا نورو ته چې تاسو ووټ واچوئ نو هغه داسې ده لکه چې تاسو خپل ووټ وسوځولو یا مو سیند ته غوځار کړو. ولې چې کم سړی دې ټایم مسلم لیگ ته واچي نو ما ته یو خبره ووایي چې را روان حکومت د جمعیت دی، هر چا ته ښه پته ده. نو چې تاسو هغلته مسلم لیگ ته واچوئ نو فایده پې څه ده؟ څه فایده خو سړی ګوري که نه. وګورئ مونږ خو سیاست کوو خدمت لپاره چې د خلکو کار مو کو، خلکو خدمت مو کو، خلکو سره مو تعلق دی. او که زه پټېدو والو یا پلار مې پټېدو والو نو ما سره خو چې کله تیر بلدیاتي الیکشن ما بیلو نو ما سره خو ډېر آسان جواب و چې کله مولانا صاحب د وجې اوس ما ته 4-5 میاشتې اختیارات میلو شول، ما سره خو ډېر آسان جواب و چې ما لا ووټ نه دی اخیستی، زه نه یم پاس شوی، ما باندې څه سخته ده. خو مونږ خو بیا هم ملګرو لپاره به ناست وو، مونږ خو بیا هم په دې لږ وخت کې 14 پارټیانو منځ کې په ستاسو دې کلي کې چا نه چا ته څه نه څه انفرادي کار کړی دی.
خو ولې مو کړی دی؟ ولې چې ایړه مو غوښتو، ولې چې نن چې مونږ سوم یو د ملګرو د وجې یو. ما هر ځای کې دا ویلي دي دا مخالف چې څومره دي، که زه مسلم لیګ والا امیدوار یاد کړم نو 14 میاشتې د ده وزیر اعظم و دلته، 14 میاشتې هم ډېره لویه عرصه وي. 14 میاشتو کې د سوای د سوځېدلي ټرانسفارمر نه علاوه نور کړي څه دي تاسو ته؟ ما چا ذات سره کار نشته، خو چې کوم امیدوار دلته دروغ تاسو ته وایي هغه به زه تاسو مخې ته کېدم. ځان سره د کلي سره ښېګړو کې را روان حکومت د جمعیت دی. که زه ګټم بیلم زه تاسو ته یو خبره وکړم، زه نه د اقتدار لالچي یم نه نور څه. ما اقتدار ډېر په کم عمرۍ کې ډېر غټ اقتدار لیدلی دی. ما غونډ صوبې اختیارات استعمال کړي دي. ما تیر 4-5 میاشتې مولانا صاحب د وجې دوباره د غونډ صوبې اختیارات استعمال کړي دي. که ما په اختیاراتو کې سکور ته وړي بالکل یو کس هم د ما سره نه ودرېږي نه د ووټ راکړي. خو چې کومه قربانۍ نن فلسطین مسلمانانو لپاره مولانا صاحب ورکړې ده، چې کوم همت جرأت سره هغه خپل آواز بلند کړو، عملي اقدامات یې اوچت کړل او نن یې خپل ژوند په خطرې کې واچولو، نو کم از کم هغه صله 4 ورځو پس ورته ورکړي. او دا تمه به زه تاسو ته یو خبره اخري صرف دا کوم، دا ووټ چې دی که نه دا نه په مرۍ شلولو دی، نه په منتونو دی، نه په زارو دی، دا په ملګرتیا او په مینې محبت دی. چې چا ایړه ښایي هغه به اچوي، چې چا ایړه ښه نه وي هغه بالکل نه اچوي، که هغه ته 100 منتې هم وکړي. خو 3.5 کاله دا چې څومره دي دوی که 3.5 کاله ورسره اقتدار و، که دوی تاسو خدمت کړی و نو نن به دوی منتونو ته نه ګرځېدل. نن ما سره په دې نوښار خو زه الله ډېر شکر ادا کوم هغه کمه ده. ما ته خو الله الیکشن نه مخکې یو موقع راکړه چې زه دې ملګرو ته ثابته کړم چې مونږ کار هم کولی شو، خدمت هم کولی شو. دا چې کوم خلکو مونږ ته پیغور راکولو چې دوی څه کولی نه شي، هم په ټي ایم ای کې د دوی خپل تقریر پروت دی چې اختیاراتو پورې خبره ده. اختیارات انسان ته ملاویږي الله طرف نه، او مونږ ته اختیارات وسیله یې مولانا صاحب کړی. خو چې کله ما سره اختیاراتو نو په ټي ایم ای کې مو دوی نه د جمعدار اختیار هم اخیستو. دا خو اختیاراتو پورې ده چې چا سره وي. نو زه تاسو ته وایم انشاءالله چې کوم فضا ګورو محنت به کوئ، منډه به وهئ، بقایا فیصله تاسو ده. ما خو تاسو ته وویل که زه پټېدو والا وم نو زه به ډېر مخکې پټ شوی وم. په دې میدان کې خپل هر ملګري سره هم ودرېدلی یم، هر ملګري په سر هم ودرېدلی یم، په غیرت هم پوهېږو، په پښتو هم پوهېږو، په هر چا لپاره مو هر حده پورې لاړې یم. ملګري مو پاتې نه دي راوستي. انشاءالله د ډېرې ګټې خېلو چې څومره ملګري دي دا یقین دهاني تاسو ته راکوم 8 فروری باندې چې کوم حکومت انشاءالله تاسو په تعاون باندې به د جمعیت په دې صوبه کې جوړیږي. هغې نه پس چې کوم ترقۍ سلسله ودرېدلې وه په دې کلي کې، زه تاسو ته پورې حقیقت ووایم ما همیشه دې کلي ته ډېر اوچت نظر باندې کتلی دي. ما همیشه دې کلي مشرانو چې کوم زما مخالفت هم کړی دی ما بیا هم هغوی ډېر عزت قدر کړی دی، صرف دې وجې نه ولې چې مونږ ته دا کلی همیشه نه پلار یو نصیحت کړی دی چې دې کلي همیشه مونږ ته ډېر عزت را کړی دی. نو نن زه تاسو ته دا تمه به ساتم چې 8 فروری باندې تاسو په تعاون ګټه به صرف د جمعیت د کتاب وي او د بل چا به نه وي. او خپل ټول ملګرو ته واضح الفاظو کې وایم څومره چې مونږ سره په جمعیت کې شامل شوي دي چې پهلنی ووټ به علاج پرویز ته اچوئ او بیا دویم ووټ که ایړه مو ښایي نو ما ته به واچوئ او که نه نو بیا زه ګیلې میلې والا نه یم په دې باندې. خو پهلنی ووټ به علاج پرویز ته اچوئ او انشاءالله دا کامیابي یقیني ده. او ډېرې ګټې خېلو کې دا پیله ځل نه دی، خو چې ډېرې ګټې خېلو ته چې کله هم راغلی یم نو خلک خو ډېر راشي، خو نه جذبه یي نه خبره یي نه نور. دا همیشه نه تاسو عزت والا خلک یې انشاءالله په 8 فروری باندې دا زه یاد ساتئ چې کم فضا مونږ ګورو په نوښار کې نو 8 فروری باندې انشاءالله تاسو په تعاون الله دې لوی کې نه راولي. ګټه به د کتاب وي،
جشن بای او د څومره مخالفین چې دي دوی چې نن څنګه په منتونو باندې ګرځي په مالتونو کې دوی به 8 فروری نه پس تاسو ته په دې لارو کوڅو کې ښکاري نه دوی به دغه شانتې مختوره نه پاتې کېږي زه تاسو ته یو خبره وکړم بیا تاسو ته وایم چې برای مهرباني ځان مه دوکه کوئ را روان حکومت ولې چې کم امیدوار مو پاس کو را روان 5 سال که بیا مو ایړه ښایي که بدي که څومره هم ترې خفه یې بیا به ګیلې کوې چې زمونږ تپوس نه کوي زمونږ ټلیفون نه اوچتوي مونږ سره میلاویږي نه 5 سال ته به هغه بیا تاسو هېڅ هم نشئ کولی بیا به هغه تاسو سره ناست وي نو که ما او زما پلار او مولانا صاحب خدمات او مولانا صاحب خدمات او قربانۍ منې نو په ایماندارۍ به تاسو ووټ واچوئ کتاب ته ګټه به ورکوئ او که نه راکوئ نو بیا هم خدای دې تاسو سره ښه وکړي بیا به هم په دې میدان کې یو انشاءالله دا مې ځان سره فیصله کړې ده چې که سیاست پرېږدو پرېږدو خو تاسو چې کوم عزت راکړی دی تعلق تاسو سره نه پرېږدم مهرباني